اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعۃ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ لسم آیت سورۃ الزمر کے قل اویا اے نبی یا عباد الذین آمنوا زماغ بندگانو دا اللہ بندگانو چی ایمان راوڑے دے اتقو ربکم تاسو دخل رب نیرکویم للذین دا آغی کسان دا پارا احسنو چی اخلاص کردے دے فی هذه الدنیا پدی دنیا کی حسنت خبد لدا وارض اللہ وزمکد اللہ واسعۃ فراخدا انما یوفی الصابرون یقینا پورا پورا بورکولشی صبر کا ان کو تا اجرهم اجر داغیم بغیر حساب بی حساب این ڈیر ڈیرم۔ امام رازی رحمہ اللہ لکی ربط لکی اعلم انه تعالی لما بینا نفی المساوات بین من یعلم و بین من لا یعلم، اللہ مخ کے نفی اکڑا دا برابر ہے پمین دا عالم و دا غیر عالم کے، و بسی رسول تے امر کر دے چے مومنانو سرا پا مختلفو طریقوں سرا خطاباتو کا بے انواع من الکلام۔ اول نوع دے آیت کے ذکر دا قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اول قسم کلام دے جملے کے دے دا دے امام رازی رحمہ اللہ ربط تے رست بنور قل رازی نال دا بدے بیا النوع ثانی النوع ثالث و آغا ہوئی خواہ ربط بمدہ آغا چلے۔ حضرت شیخ ہوئی چی ایمان والو عظمت شان بیان شو رست آیت کے دے ایمان والو آغا علم والا ایمان والا وگنا چه داغی مرتبہ بیان شو عظمت شان بیان شو نو اس داغی فرائض بیانی داغی فریضی بیانی کی یودا چه تقوی بکی دی احسان بکی دی کہ بے احسان موجودی خبر کی خیگڑ بکیم احسان واللہ سر کی مخلوق سر بکیم موپلا سر بکیم براختا بچو ٹولو سر ہجرت بدی کیم صبر بدی کی موجودی صبر بے صبر بنی ادا فرائض سیدھی ادا کی پورا کی ہے نہ بدی والا بشارت ور گئی بغیر حساب اجرهم بغیر حساب انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ دا ایک دمرا اوصاف ذکر شیوخا دیتا بزمونگ استادانو چو قل سر برادن دلیل وحی بے مطابق ہے نا قل یا عباد الذین آمنوا قلوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لعباد الذین آمنوا زماغی بندگانو تا لعبادی الذین آمنوا زماغی بندگانو تا چیمان روڑے دے یا عباد دے یا عباد یعنی دا اللہ بندگانو تو ویا دانا جستا بندگان دی عباد خلق دے کے دا گد کا کوئی چوگورا یا عبادی ویلی دی کنا دا دے نور دا سی آیتونو کے شیخ ودا سی مکو کے وی چوگوری فقہ دینے دے ویلے دا وکیل و دا مرسل کی بھی فرق سے دے دا قول دا مرسل دے کنا قول دا رسول خونے دے چاچے لے گلے دے نا آغا خبر ہے گئی کنا اللہ لے گلے دے تو آیا دا خبر ہو کاغتا نو خبر زما بندگانو تو کا کنا ذکر زان لا احمد رضا خان بریلوی زانا نمیخ دے عبد المصطفیٰ عبد المصطفیٰ انو میزان لے خیخا یا عبادی کہہ کر کنا دا شیرون راغ دی عبداللہ غد گناہ دے کنا یا عباد الذین آمنو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ بندگانو تو آئے چھے اے زما بندگانو یعنی دا اللہ بندگانو آگے چھ ایمان راوڑے دے پا اللہ راوڑے دے پا اللہ ایمان راوڑے دے دا رسول تصدیقی کرے دے رسول منلے دے سمرقندی بھی یعنی اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد دی
سو تو اتقوا ربکم تقواو کې د خپل رب نام تقوا اختیار کې دغه احکامو منه دغه تقوا ده دغه د نافرمایي ځانو ساته دغه تقوا ده تقوا ده تو وری وي سمرقندی وی اخشوا ربکم فی صغیر الامور وکبیرها وړو کارونو کې ول امور کې د الله نو یریږي خشیت اختیار کې الله یې رزل کې کینو مړه واسبتوا علی التوحید و توحید باندې قائم دائم پاتې شه اتقوا دغه معنی ده قرطبی وی تقوا معاصیه دغه د ګناون نزانو ساته ابن عباس وی جعفر بن ابی طالب او کسان مراد چې حبشه ته هجرت کړل امام رازی وی چې اتقوا ربکم والمراد ان الله تعالی امر المؤمنین مراد دا چې الله حکم کړ مؤمنانو ته حکم کړ دې خیال بکې دا د نبی بندگان خون دي د الله بندگان دي کنه مؤمنانو ته دا وی چې به ان یضموا الى الايمان التقوا ایمان سره تقوا هغه یوځای کې او دا اول دلیل د دلایلنا امام رازی علی ان الايمان يبقى مع المعصيه چې ایمان سره د ګناه هغه موجود وي ایمان د سړی نوزینا تاسو دې کافر شي ونه د کفر بواح نه کړي ایمان دې د نوزي خانه تقوا ولې بدی کې نه الزموا التقوا تقوا باندې تقوا لازمونه سے تقوا باندې دوام اختیار کې دانه چې صحابه غیر متقینو داونه وي دوام اختیار کې بده للذین دان کسانو د پارا احسنوا فی هذه الدنيا حسنا امام رازی وی چې ګوره د ټوکړه رب ترستو سره وي چې تقوا حکم الله حکم مؤمنانو ته او د تقوا فواید بیانې وي تقوا فواید بیانې آئے کسان د پارا چې خیسته کارونه کړی دي احسان کړی دي په دې دنیا کې حسنا خیسته بدل امام ابن جریر طبری لیکي الذين اطاعوا الله حسنا فی هذه الدنيا کسان چې د الله حکم منل دي اطاعت کړی دی د پارا خیسته بدل په دې دنیا کې صحت او عافیت روغ رمټ وي سو کوئی دا کسان د پاره چې په دې دنیا کې خیسته عمل نه کړی دا د پاره حسنه د په آخرت کې چې هغه جنت ته توګدا سی وي ها للذین احسنون مراسوک شهدوا ان لا اله الا الله فی الدنيا حسنا سمرقندی وي چې دنیا کې د لا اله الا الله گواہی د ځړه نه کړی دا د پاره جنت کې د په آخرت کې کسان چې په ایمان باندې ثابت قدم پاتې شي وي دا د پاره جنت قرطبی بیا ډېر تفصیل کړي حسن اولانا اطاعت مراد ده حسن ثانینا ثواب فی الجنه بیا قیل سره لګیا شوی کمزور قول المعنى للذین احسنوا فی الدنيا حسنه فی الدنيا دا سم ویلی شي وی چې چا خیسته عمل کړی دنیا کې هغه خیسته بدل ورکړي آخرت کې مولا ورکړي نو دنیا کې اضافي حسنی چې دی زائد هغه صحت عافیت کامیابی دا فائدې ملاوي دلی ګټا وټا دام تخته دام حاصل دل خدي قشيري وی چې دا اول تفسیر صحیح دی چې جنت مراد ده ثواب مراد ده لکه چې اکثر نیکان خلک دنیا کې سخت وخت لري اکثر باندې داسي انبیاء باندې سم سختې تیری شي وي ټیک ته الله تعالی ورکی سليمان عليه السلام شو ورکی الله بغد الله خو خدا ځکه امام قشيري وبس مخ کې لیکي لئن الکافر قد نال نعم الدنيا ځکه چې کافر د دنیا نعمتونه حاصلین نو حسنه هونه شو کنه خو کافر هم دی کنه نو حسنه هونه دا خو استدراج دی دا کنه امام قرطبي قلت زداوه ما وينالها معه المؤمن ويزاد الجنه اذا شكر تلك النعم مومن ته بټیک ته دنیا کې ملوشي خو دې په دې باندې شکر ادا کی کنه نو جنت په موته ملوشي او نور داغه حسنه او نور بدله ملوشي او دنیا کې حسنه دام دا چې سړی د چاخه تذکرہ کی د چاخه تذکرہ کی انده داغه د پر حسنه ده کنه او آخرت کې بدله ملای بدل
تنکیر راوړې نکره راوړې حسناتن امام رازی وی در تعظیم د بار راغله داسې حسنه د عظمت د بار راغله حسنه داسې حسنه او داسې لوی شان ولا په ملاویږي لا یسلو العقل الى کنه کمالها چې داغي کمال ته داغي ادراک او داغي اندازه عقل نشي لګولې داسې خسته بدلی دي خو وارض الله واسعة نزمک الله فراخ دا امام طبری زمک دا الله فصیحة فصیح دا سنسرا واسعة فراخ دا فصیح وسیع دا نتاسو هجرتو کې د شرک دا الله کې نه د اسلام الله کې تلاړ شي مقاتل وی قلبی مقاتل وی چې الجنت واسعة دغه جنت ډیر فراخ دی قلبی وی چې وعد الله واسعة یعنی المدینه مدینه مراد د تاسو هغه ته هجرت وکې سورۃ مکی دی کنه اشارات کیږي هجرت ته وعد الله واسعة زمکه د الله فراخ ده انتقلوا علیها واعملوا لاخرتکم هغه فراخ زمکه ته لاړ شي اول ته د اخرت لپاره تیاری وکې دلته نه پریدي مکه کې هم څوک نه پریدي ابن جوزیم دا وی چې دا تحسیس تیزی د په هجرت باندې چې د مکې نه هجرت وکړي هغه د لاړ شي جل د پامنه په خپل منځ او دغه سيزونه هلته قائمول شي دلته تاسو مونږ نه پریدي څوک ترغیب د جنت ته چې جنت زمکه فراخه ده هغه تیاری وکړي نه مکه کې څنګه وکړي نو خامخا هجرت وکړي کنه یو خبره ده بس یو له بوزي نو بل لازمي جبل له بوزي بل سبعت پکې نشته د اشاره ملاویږي هجرت لپاره آیتونو کې دا اشاره مخکم تیری شوی دي او کدا تاسو په ذهن کې سورۃ بنی اسرائیل الدم دا تیری شوی فهاجروا فيها ولا تقيموا مع من يعمل بالمعاصي امام قرطبی وی تاسو هغه ته هجرت وکې مماته پاته کېږي د دې پلیتو سره بد عمل سره مپاته کېږي جنت زمکه مراد د جډه فراخه ده لکه عرضها السماوات والارض د زمکه اسمان نومره دغه پلان دي دغه جنت تزمکه او جنت تزمکه هم ویلی شي جنت زمکه ته زمکه هم ویلی شي کنه جنت تزمکه ویلی شي قرآن کې 74 آیت کې برادر شو الزمر کې وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء واورثنا الارض یاد د زمکه ویلی ده کنه بهر کې اول تفسیر وی سید مراد نه هجرت ته مکه نه لاړ شاغه علاقې دا چل د پامن سره او د زمکه د فراخین د رزق فراخیم مراد کی دي زمکه ډیره فراخه ده نسکه غبل کې پکې چې فراخه د سینو کې سارا فراخه شو نسکه به 60 او فراخی مطلب دا چې د لاړ شنال د تا د لوګ نه خو نه وجنی کنه ویار سډیر دي نه اس بډی دي کنه زمکه فراخه ده تان کې لاس ویډر فراخه ده څه مطلب خدا دغه ته چې سخی ده کنه نال ته الله تعالی ډېر درګ خپل دا دکان نو دا دغه مغوي دا پرې دا خو ګران کار دی کنه قلت امام قرطبی بھی فتكون الآیت دلیلا على انتقال من الارض الغالیہ الى الارض الراخیہ كما قال سفیان ثوری کن فی موضع تملو فيه جرابك خبزا بدرهم اغه مکه ته لاړ شه چې اغه مکه نه لاړ شه چې اغه ډېر ګرانی ده الته لاړ شه چل ډېر ارزانی ده سفیان ثوری ووی اغه ځای کې پات دیکھېګا چل ته په روپے باندې جیب ډکیږي جراب هغه کې تیلې ته وي خدا بس ماستا خبزن بدرهم چې د ډوډو نه دغه ډکیږي دا خبرم صحیح ده دا قیامت د نشانونه ده کنه قیمتونو بروخي خيجي یې برنه چې تاسو سړکونه دنیا کې نشته نه پسه به سمه او خزانه د ټاکوا ده نه دا خو بده کیږي جما سره سټوځي کنه خو بده نه کیږي ها انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب دا سکی خدا قحطونه دا لچراولی دا مسلط کیږي په خلکو باندې ډېر درمند خبرې دي بیربل چې سارو خړو ملندرېږي دا غي بدلا اکبر پسو واغستا قیمتونه اسمان توخه جوړو ناره په پښتنو تیر کړي اپوج به مسلط کو دومره مړی پکې کو چې درې د مړ ډکه وي او پښتنو باندې دومره لوګي رااله چې دی خپل مړی خوړ بیا دومره بیا خلک لړ د پریاد کو چې دا نرخونه کته کا کوس کړه په نرخه باچا غټ لاس دی
میں نے پتہ لگایا، پتہ نه وه چې پتہ لگایا چینی کहाँ گئی نو ته اوده ناستې ته څنګه ته مشر شوې؟ چینی خلکو پټه کړه، ته اوده ناست وې، نشه دې کړې وه، ته چې دغه سیټ ته خېږې تا ته علم نشته چې په دې کې کم ډاکو دی کم د سړي زوی دی، دی به اوس پتہ لګوي. میں نے پتہ لگایا، پتہ مخکې لګوه که نه چې دلته د خلک بکله راوسته، خلک دا ځان سوځي ځان دغه میں نے پتہ لگایا. تاله څه زور درځي وروره؟ څوک لکه روپۍ تنخواه ده په هغې کې مې دا کمه ده، او زما ستاسو مو تنخواه ده 2 لکه به وي یا سړی بس. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، انما یوفی الصابرون یقین ورکول بشي صبرناکو ته اجر د هغې بغیر حساب بې حسابه ډېر ډېر یقین ورکي به الله صبرناکو ته هغه دنیا کې چې به تکالیف تیر شوي دي اجر د هغې په آخرت کې بې حسابه. دنیا کې به صبر کوې ورور هر څه به راځي پتا به چکونه لګي هر څه به کوي، خو به صبر وکړه برداشت وکړه الله ته فریاد وکړه. د الله په اطاعت باندې ټینګ دي په دنیا کې، دا په دې سړدی کې یاره منځونه کې سجدې کوي خلک، خو بړستونو کې پراته دي 10 بجې چې نور ګرم شي دی به روزي نه، لیکن دې صابر د سهار وختي پاسي د الله په دې حکم باندې ټینګ دی، دې سړدي ګرمي نه کوي، د الله په کار دی، دې په ګرمۍ کې هم پاس کېږي، د الله په ټیسټ کې په سړدی کې هم پاس کېږي. نه الله ولا بغیر حساب ورکی بلا عدد ولا انقطاع، بغیر د شمیر نه بغیر د پرې کېدو نه بس کېږي نه ورکوي بیا ولا زمرقندي وي بغیر حساب. دیکھو سو حدیث دراوړي دي په ظاهر سره بد نه ښکاري، خو ربط بیا هغه معنی کې ښکاره کېږي. نبی سلام فرمای انا فراتکم علی الحوض، زستاو د پاره تیارې کوونکې هم ستاسو نه مخکې تونکې هم په حوض باندې هلته به موجود یم، دغه ستا حساب دی. هغې نه به تعالی اوبه درکوي که نه، حوض کوثر چې ورته وایي. سفیان به وی چې لما نزل کله چې آیت نازل شه من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، سورۃ انعام 160. کله چې دا آیت راغی چې چا چې یو نیکي وکړه هغه د هغې 10 چنده ثواب دی، نبي سلم به وی یا رب زما د امت ته دې ثواب زیات کې. نه آیت راغی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة، او سو پورې ورسو سورۃ البقره 161. بیا وی رب زیاتې کې زما امت له زیاتې کې. نازل شد آیت من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، سورۃ البقره 245 راغی. فیضاعف له اضعافا کثیرا، الله به دوچندی په دوچند والی ډېر. نبی سلام فرمایل چې رب نورم زیات کې نه آیت نازل شو انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. فانتهى رسول الله نبی سلام دلته کې بس کو چې ورکی باجر بغیر حساب بی حساب، سټیپ بای سټیپ راغی کنه. یو ځوی 10 چند ورکوما 10 امثالها، بیا وی کا مثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة، سل دانې شوي 7 سنابل دي نه 200 شوي دا کنه. بیا وی اضعافا کثیره بدو چندوالی ډېرو، دلته وی بغیر حساب ورکوما. دا د الله ورکړه نه بادشاہ دی، بادشاہ ورکوي او قدردان دی کنه. هغه د بیا پوره مړی هغه داسې په نیمه کې نه پرېږدي چې یو ځل نیمې درکړي بس بیا به د سترګې سپینې شي، نه داسې نه ده که نه. هغه خو ډېر بحر بېکرا کراب هم داسې لفظ دی، بېکرا هم ډېر کمزورې لفظ دی، هغه خو ډېر لوی بادشاه دی. امۍ ډوډۍ کړې وه که نه، سلیمان علیه السلام وی زه به د مخلوقات ته نه ستا ډوډۍ ورکوم، ته یې مه ورکوه، هغه ته یې نه شي کولی مه کوه. یو واقعه ده که نه، موږ چې د حدیثو کې نه لوستی خو د کیسو د کتابونو کې ده، ډېر زیات تیاری وکړو. یو مایې پرې راغی هغه یو ډوډۍ کټول که نه چې د 100 هفتو مال و، هغه وی که د ظالم بچیا شیخ خو تا به ټول، هغه وي داسې د ورځې مال رب دې 100 پیرې راکړې، تا خو مال یو پیره ډوډۍ دې کړې وه، تا وی چې څه خورې مه راځې زه بله ډوډۍ وي داسې د ورځې مال رب 100 پیرې راکوي وي، او ستا د هفتو مال زما خو یو ډوډۍ شوه که نه. نو الله پاک ډېر لوی بادشاه دی. غټ میان واړه میان خوري نه بس خوري، بیا واړه خوري، بیا بل خوراک د پیدا دي، دې نه خو دې مقوله جوړه کړې که نه. ښه خبره ده. انما یوفی الصابرون اجرهم، یقینا پوره به ورکولی شي صبرناک ول اجر د هغوی. ابن جوزي وی هغه صبرناک خلک چې د الله د وجې په تکالیفو باندې برداشت کړی دی. صابرین نه څوک مراد د امام رازي وی هغه کسان چې
وطن پریخې دی، خپل خاندانونه پریخې دي، په هغې باندې ټینګ شوي دي، سخت کارونه، سخت امتحانات په هغې تېر شوي دي الله په حکم منلو کې. ته چې یو سنت جندوې کې که نه، ته صرف ګیره پرېږده ټوپۍ واچوه، ته ګوره یو سورو کې چې دا خلک یې د باندې لرې نه کښېنه، ګوره مولا شوې سو بس دا دلته اوس وګوره لکه دا د مولانو کار دی، دی د په ځان ټینګې دا ته خو به خلک هر څه وایي. او یو ما ته وي نایي راله ګیره وړه کړه، لکه خره ستا له خو به نایي زه به د خدای مې صوباسې دا بل څیز به م نه لرې کړي، وي نایي رانه لرې کړه، وړه یې کړه راله وي ته نایي ته وایي چې ګوتې مه وړه که نه، بیا مه دغه کوه، زما د حکم نه بغیر ولې ته به دې کې کار کوې. نه دا هسې چینجي پکې چې ګورې یو سور دی بس بیا د کړکړې لکې د ګیرې نه جوړوي، پرېږده سمه ګیره پرېږده شیطان بچیه. دا شیزونه مه کوې ښه، سمره ادخلوا فی السلم کافه، بس پرېږده د نفس خواهشات، تر څو به د نفس غلامي کې سستا په کار شو تر اوسه پورې. ښه امام بیضاوي علی مشاق الطاعات، هغه سخت اطاعتونه چې کړي دي، سخت سخت احکام یې منلي دي، دا هر حکم سخت دی ګورې ښه، دا هر حکم سخت دی ګوره یاد وساته، هغه یې منلي دي، په هغې کې پې سختۍ تېرې شوي دي، الله دي له په هغې باندې بغیر حساب بې حسابه ورکوي. بې حسابه څه معنا؟ ابن جوزي یعطون عطاء کثیرا، ورکي به دي له په ډېرې ورکړې سره ډېر فراخه، هغه ستا مزغو کې هم نه راځي، من ان یحسب ته د هغې سوچ هم نه شو کولی چې څومره ډېر ته یې اندازه نه شي لګولی، د هغې د احاطه هغه ته احاطه سارې احاطې نه بار دي، د اعمال مطابق یې نه ورکي، الله د خپل فضل و کرم مطابق ورکي. امام بیضاوي اجرا لا یهتدي الیه حساب الحساب، هغه حساب در حساب هغې ته رستا رسي نه، لګیا یې لګیا یې صفرونه ورپسې خېجوه، هلته ستا ماغه کار نه کوي. امام نه ډېر تفصیلي بحث کړی دی دلته کې، وایي هغه چې یاره د صابرون نه مراد روژهدار دي، ډېر تفصیلي بحث یې کړی، اوږد بحث یې کړی دی، قرطبي کړی، امام راضي نه دی کړی، چې صابرون نه مراد دلته کې دا ثواب الله روژهدارو له ورکوي، لګیا شوی دی په بحر کې، موږ د هغې نه انکار نه کوو، ورکوي به بالکل به ورکوي، روژهدارو له هم ورکوي، نور له هم ورکوي. قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین، قل وایا اے نبی دا اعلان وکړه، دا اعلان به ګورې ته کې وایي با سبب دا وایي انی امرت یقین ما ته حکم کړی شوی دی، ما ته الله حکم کړی دی ان د دې خبرې اعبد الله چې د عبادت کوم الله له. دا اوس دي خلک وي قرآن کې توحید نشته، الله له عبادت کوه، الله حکم کړی پیغمبر ته مړه ایاک نعبد چې ته وینا دی نه وته که نه څنګه به کوم مخلصا له الدین، خالص کوونکې دی هم هغه دپاره عبادت صرف الله له به کې، لا ته منات سخي دغې نورو له به نه کې، ما ته الله ویلي دي. او امرتو ما ته دا حکم کړی شوی دی پیغمبر ویلي ان اکونه د دې چې یم د زه اول المسلمین، اول د مسلمانانو نام دی په خپل ووایي، هغې ورته ته دا ووایه، بیا ووایي که نه زه دا ما ته دا ویلي شوي دي ګورې ښه. دویم قسم بیان دی د بیاناتو نه امام راضي مطابق، چې الله خپل رسول ته حکم کوي چې د خلکو مخکې دا خبره وکړه چې ما ته الله دا ویلي چې زما عبادت کوه، چې ما ته یې ویلي نه تا ته یې ویلي ته به هم کې، دا مطلب دی دا صفا توحید دی که نه. ما ته خدا نه دی ویلي چې د لات او منات وکړه، د عزا عبادت وکړه، ما ته دا ویلي چې د الله وکړه، ما ته دام نه دی ویلي چې د پیغمبرانو وکړه، د ملایکو وکړه، د پیریانو وکړه، ما ته یې ویلي چې زما عبادت کوه، د الله عبادت کوه، دا یې ویلي دي. صفا توحید نور ته څه وی 14 آیت پورې صورت دعوا توحید فی العبادت چې دی، په هغې باندې دلایل وحیه بیانوي، ادې ته طریقې د تعلیم وي، ښه ته دا خبره وکړه دي ته، ته په دې باندې دې پوه کا. زمونږ سره نه به یو فرضي سوال یو فرضي جواب جوړو چې خبره فهم کې راشي، مفسرینو نه دی لیکلي، دا خپل تفسیر دی، دا یو سوال جواب دی. مشرکان به دا تپوس کوي چې ته هجرت ولې کوې، د عمل کولې پرېږدې، نه موحد به ورته جواب کې وایي چې د توحید فی العبادت باندې مامور یم، چې دې ملک دا کول مشکل دی، ګران دی، نه کېږي عبادت دلته کېږي نه د الله، نه په دې وجه باندې زه هجرت کوم، ازما ما ته حکم دی انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین. دلته خو تاسو ما نه پرېږدئ که نه، تاسو خو لات او منات صاحب نه راته پلاران جوړ کړي دي. قل انی امرتو، اے پیغمبر وایه محمد صلی الله علیه وسلم دی مشرکانو د خپل قام ته ووایه چې یقین ما ته الله حکم کړی دی چې د یکي یوازې الله هغه له عبادت کوم، مخلص پیم هغه دپاره په دین کې نه په عبادت کې په پوکار کې،
اخلص مخلص به غلکم پاک ساک به غلکم اتا چې کوم سيزونه له انداد دغه نه لا ورا بلې زباغي ته بالکل आवाज نکوم. سمرقندی او ابن جوزی د مقاتل نه یو روایت نقل کړي. مقاتل وداع دروغجن دی. ودا قریش چرال الکافر نبی سلام پسې او ته وی ته ګورې نه خپل پلار عبد الله لار ته نه ګورې دغه دین ته نه ګورې خپل نیکه عبد المطلب لار ته نه ګورې د مشرانو سردارانو د خپل قام قبیله ته نه ګورې چې بوتانو عبادت کوي ال تزړي وی بلی ته ګورنه شهید بابا خلک زی او بادو بابا له تا ځان نه سکار کتل چې تا الله له عبادت کې ته دې سن شو کولې نه آیت نازل شو چې نبی ته دې وایا دا خبر او تو کې انی امرت ان اعبد الله ما ته الله وی الله چې د ما عبادت کوم مخلص له الدين توحید ګور خپل کما ته الله وی دا خو شرک ته چې بوتانو لازم. ابن جوزی امرت ان اعبده على التوحید والاخلاص السالم من الشرك ما ته حکم کړی شوی دی چې د توحید او اخلاص سره د الله عبادت کوم او د شرک نه پاک ساکم. شرک بکې نه د سرنا الله ته شرک باندې کې ګوره. امام رازی وی دی آیت کې ګوره دوه قیدونه دي ګوره ها د حکم کې دوه قیدونه دي. یو دا چې ګوره به عبادت الله د الله د عبادت امر دی. دویم دا چې عبادت به د شرک د شایبونه د شرک جلیو د شرک خفی د دې د ملاوت نه مپاکی ګوره. حکم د دې دی ګوره عبادت په بالکل صفا سوتره به الله لکه پای کې به هیڅ قسم ستا په اعتقاد کې او ستا په زړه کې دې کې به ګندګي نه ګوره کدی کې د شرک ګندګي رااله نه بس دا د پړیرانو غوړه دا د عبادت د الله نه دی پکار زه دیم پرې دم د شرکم پرې دم الله او د شرک بیا ویل ریا ته ابو دان او دا دغه سيزونو د خبرو کې نه بجوندې او مړو غایب اغه نه بلګه د خدای د الله ير نه کې پدا عقیده به نه کې ګوره کدا عقیده نه پړ کې ته ډېر وځه توحید والے مخ د بل چنه د الله غونته یریږي او غسر د الله غونته مینه کې دا شرک دی. ابن کثیر وینما امرت باخلاص العبادت لله وحده لا شریک له یقین ما ته حکم کړی شوی دی چې د اخلاص د عبادت صرف اور صرف الله لکم چې وحده لا شریک ذات و امرت لان اكون اول المسلمین و امرتو ما ته دا حکم کړی شوی دی دا حکم هم د بار نه راغلی ان اكون د دې چې یم د زم شم د زو یم د زو ول المسلمین ول د مسلمانانو نام وی بیا سوال شو چې اعمال قلبیه خو پټ پټم کوي دی شي کنه تاګه کو کنه نو موحد به جواب ورکړي چې و امرتو لان اكون ول المسلمین ما ته حکم کړی شوی چې د اول د مسلمانانو نه ما اسلام نه مراد ظاهری اعمال دي دا مامور به هادي ما ته د حکم دی او زه پر خو دې نشم هغه ښکارا پزو کوم خو زه پټ نشم کولی یواز زړه هونه دی کنه چې زړه صفاکا نامون بسو کی دا بدی نکوي دا فرض نه دی زکات بسو کی ا پرده بسو کی چې خدای بس زړه صفاکا ته دا الله او رسول نه خپويږي هغه په دې باندې نه پوي نو چې په سورۃ نور کې الله پاک ترمیم وکي چې دا اوس د 2000 کې تیارې یو نه وسه پیدا شو هغه دار یو چې زړه صفا کا نو کار څه دا وګوره دا بد دي خبرې دا څه تا وګوره سبا وایو ډوډۍ په وخت کې د سړی د بل سیس کې چړاو ته سبا کا ګوره وتا تا په خپل سړی په چې سیستو ګوره سره باندې پریوز چې دا غولو ته ګوره ما ګالوا ته ګوره ما نو دا شان چې ته دغه ته ګوره اندام ته نو په سړی اثر پریوز کنه الله نه پويږي الله جاهل خو نه دی الله له مشورې ورکه او امرت لان اكون اول المسلمین او ما دا حکم کړی شوی دی ما دا زما رب حکم کړی دی چې شم د زو فعلا د شم بالفعل د شم په دې کار کول سره د شم اول المسلمین اول د مسلمانانو نام اول د مسلمان نشم من اهل بلدی سمرقند وی په خپل کلیوالو کې د مکه والو جزا اول مسلمان د شمام ابن جوزی من هذه الامه په دې امت کې امت مسلمه کې اول مسلمان امام ولې پیغمبر د خپل زمانه اول مسلمان کنا مسلمان می مؤمن می دا بعض خلک وره مسلمان وره کافر ته وي مؤمن صحیح مؤمن ته شیعه ته وي شیعاګان نه چل په بیا مسلمان دی وي پدې پويږي ودا سړي لئن اكون اول المسلمین دا سړي ځان پر کو نه جوړي کنه باطل پرسته خوشته کنه هغه قرآنی اصطلاحات دي تواغللو ځان ته مؤمن وي شیعه ځان ته مؤمن وي رافضي
او د مسلمان چې کومي هغه په مسلمان کافر من هذه الامه د دې امت نه په دې امت کې د ځا اول نه مسلمان نه مسلمانانو نه ما امام قرطبي ناغوی ز اول هغه سړی یم نبی وته وی چې خپل د مشرانو د غلط دین په خلاف کوم هغه بوتان ز پرېدم هغه ټوټه کوم هغه سه هم کړل کنه وکړل وګرځید په زدا نه منم ته ما د پلار په غلسیس کې پیش کړي چې هغه وکړ د اسلام خلاف کړي هغه نه منو یی به عزت مقام په خپل مرتبه باندې دواګانې دا الله نه تاسو نو کړي دوا وته کوم نه مکه وته هغه د ما کافر مړ دی کنه ان ابي واباك في النار نه صحیح مسلم کې حدیث ایو بوتر دا یودا منسوخ دی نسخه پس کې راځي تاسو مونږه فقہ وخیو دو ملکه د پور د شیخ ان خطه ده اصول فقه کې تاسو وی نسخه پس کې راځي نسخ اصول دي بس سبوي داخله کې خپل انبیا ودا پلان کې لیکلي چې دا منسوخ دي نو ته پلانې پرې ده ستا اصول سدي د فقه نسخه پدې کې نه راځي هم نسخه خبره ده ختم دي نسخه د پیغمبر د وفات نه پس تا راوستو الشفاء کی قاضی ایاز لیکلي چې دا منسوخ دي تم نه پوهیږي غم نه پوهیږي شیخ وی لئن دلالت کی پدې باندې چې مامور به وی حذف ده چې د صحیح حکم کړی شوی دا غوی دلته حذف ده او دا د امر غایه د مقصد ده کنه یعنی امر بالتوحید والاعمال ما ته حکم کړی شوی ده توحید او د اعمال وګا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم ډېر مزیدار خبرې دي دا خپل خبرې دي سمپل توحید د دا شروعات دي کنه نبی صلی الله دعوت دا غي وخت آیتونه دي ډېر خپل خبرې قولوا انی اخاف یقینا زیریګم من عصیت ربی کما چره نافرمانیو کا د خپل رب یریګم دسنه عذاب یوم عظیم عذاب دلوی ورځنا وګوره څومره مزیدار خبره زګور ډېر سخت یریګم پیغمبر دی لیکن الله نه یریږي په الله سپیریئر نه د الله نه پورته نه دی تر نظریه برابرې نبیم تقواداری کنا هغه یریږي د الله نه موږ لم یریدل پکار دی موږ په خپل علم باندې په خپل حفظ باندې په خپل عبادت باندې په موږ کې نشه نه راځي چې بس اور هدم آش نه پورته شوم نه ته یریږي د الله پاک نه کته عالم کته غیر عالم نبی یریږي نه زو ته سر کې یریږو موږ له سرټیفیکیټ نه راغړې کان چې د بالغ لاندې پروت چې صاحب جنت ته ځي دا ته چای بيدي انی اخاف ان عصیت ربی امام رازی یو ربط لیکي ولما بین الله تعالی امره بالاخلاص بالقلب بالاعمال المخصوصه الله مخکې ذکر کوم تبین وضاحت وکړو دته حکم کو چې اخلاص بالقلب او په اعمال مخصوصه باندې ته اخلاص وکړه او حکم د وجوب د پاره او کله د امر وکړه د وجوب د پاره دا یو فقهي خبره د اصول فقه متعلق او کله د استحباب د پاره لیکن دلته الله خبره واضح کړه نبی ته حکم کو چې دا امر د وجوب د پاره د ګوره ته اخلاص بالقلب چې کې کنه زړه مخلص ساته کنه پاک د شرک نه ساته کنه دا ګوره واجب دي او ستا مسلمان کې دل ګوره واجب دي ګوره د آیت کې ښکار کړه دا واجب دي دا لازمي دي دا فقهي وجوب نه فرض دي شیخ وی چې سوال وشو د باندې بیا سوال شي پر محمد موحد باندې تا باندې خو وګوره تا ته به حکم ملو شي وی ټیک تا بار نه بتا دا الله حکم کړی کنه امام رازی په یو انداز کې وی په بل انداز کې وی لیکن کی دی چې حکم د وجوب د پاره نه د اسلام د خبره کی چې ما دی وی چې دا ځخکارا کنه نه کی دی چې حکم لازمی نه مړه هغه مخالفت کول شي جواب شو چې نه نه انی اخاف ان عصیت ربی مخالفت کم دی کول شم عذاب را لراږي سزا را لراږي مسلمان اوسا موحد اوسا مشرک مکهګه ګوره عذاب بدل درکما او د لوی ورځې عذاب ګوره پاګه ورځ ویل کارونه کیږي ځکه او د لوی ویلي راځي رستو قولوا یا محمد صلی الله علیه وسلم تو آیا ابن کثیر وی یا محمد وانت رسول الله یا محمد صلی الله علیه وسلم ته الله رسول او ته خبره کې ته رسول یې په حیثیت د رسول به خبره کې انی اخاف یقینا زیریګم ان عصیت ربی کچره معنا فرمانی د خپل رب وکړه ګور رسول وی رسول دانه و چې زب الله نه په زور اخلاص کم دام نه چې تاسو ته ما چې دا کوي په خپل نه کومه نه قانون د ټول د باره یو دی
زم یریګم نبی سلام وی د الله نه زم یریګم نه چې دا منځو کا بخبلانو کا مذهب بس په ما کې جنډه ولاړ دا اما د الله سره وی نه 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 ان عصیت ربی انی اخاف یکن یریګم کما د خپل رب حکم نه مانو د عبادت او اخلاص مې ونه کو توحید مې ونه مانو ربوبیت مې دغه आवाज ونه مانو زه یریګم ته دغه د عذاب نه یریګم کدا ما کې احکام ما ونه مدد سمرقندی می کچره ما د بل چا عبادت کوم یریګم ابن جوزی می کچره زه د مشران واغه دین ما خپل کا شرک نه یریګم پیزاوی می کچره ما اخلاص پر خو تاسو شرک او ریا ته ما اعلان ښکارا کنه یریګم دسن یریګم عذاب نه یریګم عذاب یوم عظیم عذاب د لوی ورځنا اگر رسولان هغه قیامت پای کې ډلویل وکاورونه کیږي ځکه کاورونه پای کې ډلویل واقع کیږي امام رازی دے کے فوائد لکلی پردو آگا بیزاویم ویلی عظمت ما فیه وهو یوم القیامہ ابن کثیر بھی رز دا قیامت تا دا قول اللہ اعبدو مخلصا له دینی قلوا یا اللہ اعبد اللہ دے ورہ مفعول مقدم کرے مخی کرے دے داولی مفعول چی مخ کی تخصیص تبارا مخی کی کنا خبر ہے کہ زور پیدا کی حصر پیدا کی او قصر پیدا کی حصر او قصر یو شی دی چې کله کشاف او بیزاوی ګورن د الفاظ برازي د مخکې کړل دي عبادت کوم ز سره فدا الله مخلصا له دین خالص کون کې مغلظ دین او پکار او توحید او عبادت او اطاعت دینی دا ټول ماری دي دا دریم قسم نوع د امام رازی او النوع الثالث من الاشیاء التي امر الله رسوله ان يذكرها ته قوم ته وای دا د الله حکم دی رسول ته وای دا د خلکو ته وای عنوان بسی موحد او د مشرک دلال د جدای بیان دی چې محمد لار جدا ده د مشرک لار جدا ده هغه مخکې چې کوم حکم کړی شو نبی سلام ته کنه تا وای دا وای ته الله عبادت کوا د پیغمبر هغه باندې عمل کولو اعلان دلته کوي ها دا اعلان کې دلته کې دا تکرار نه دی بیا بیا راځي نه الته او الله ویلو تدا وای دلته اوس پیغمبر هغه اعلان کوي وسو دا تهدید يرند او تبری هم ده کنه تبری ده یره ده پدې کې قل الله اعبدوا و محمد صلی الله علیه وسلم د خپل مشرک قوم ته و اعبدوا الله اعبدوا د الله عبادت کوم تو اخلاص سلام الله دلته مفعول مقدم کړی دی تخصیص ته د مقصد دی په عمل کې عبادت تخصیص هغه مقصد دی ناغه مقصد چې دغه و ناغه مقدم کها مخلص له دینی خالص کون کې مغدا پارا یوازې صرف داغه اطاعت کو ما خبره منن هغه یوازې هغه عبادت کو ما هغه شریک نه جوړو ما یوازې داغه الوهیت من ما یوازې داغه خدای توب من ما هغه سره ځان داد او له نور نه منم طاعتی و عبادتی ابن جوزی وی امام قرطبی وی بالتوحید تکرار نه ها تکرار نه جته اقبل ته امام راضی نے جواب کړی دی فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه على ذلك هو الخسران المبين زه خود الله عبادت کو ما ته حکم دی کنه فعبدون تاسو عبادت کوي زه ما شئتم دا چا چې غواړي ذا من دونه دا غنه سیوا کدا قبر کې کدا غټه کې زما خو پوه کړی چې الله کو ما بزد بل چانو کوم تکدار سره کېدا کوا قل ان الخاسرین الذين او پیغمبر کې نقصانیان خو کسان دي خسروا انفسهم چاغي خپل ځان نه په نقصان کې واچولو د عبادت د غیر الله شي کوي د بار بل څه خو نه دي دا خلک دي کنه واهليهم خپل اهل او عيال په نقصان کې واچو يوم القيامه د قیامت په ورځ الته بده د شرک نقصان ښکار شي دل د خدای لواګانی وای کټوي وای الته په پته پوه شي ورګه ذالک اعلی خبردار ګوره پوښه تا ته ذالک هو الخسران المبین دا ګوره ښکار نقصان دی د آخرت کې تباہ کېدل نه دي چې بال بچ سره دوزخ ته لاړ شي دا غزه ولړونه شي دا ګوره غټه تباہی دا ګوره ترشوی آیت کې مخکې آیت کې د موحد د لارې ذکرو تا ته خپل لار خو لږه یک یوازې د الله عبادت کوم دلته د مشرک د لارې او د طریقې ذکر کوي چې هغه د الله نه علاوه ما سیوا چې څه دي کنه الله نه علاوه جميع ما سیوا الله
چې سری یعنی مخلوقات هغه د هغې عبادت کی. دې کې زجر او تخویف دی، مقصد زجر او بیا عذاب نه یره. 15 او 16 آیتونه دواړو کې به دا سیس چلېږي. فاعبدوا ما شئتم من دونه، دې ته تبریم وایي، لکه لا اعبد ما تعبدون تبری ده که نه، چې ګوره زه خو په دې کې نه یم، تاسو چې څه عبادت کوئ ما خو پوه کړې، اوس تا خوښه در وکړه کې وکړه که نه کې مې کوه. فاعبدوا ما شئتم من دونه، تاسو عبادت کوئ د هغه څه چې تاسو خوښه شي سوا د هغه نه، که د بوتانو عبادت کې، که د لرګو کې، که د ونو کې، که د ګټو کې، چې څه کې کوه تا ته به پته ولګي. ما شئتم من دونه دا غیر نه علاوه چې د کوم الهه او د خدایانو عبادت کې نه کوه، لکم دینکم ولی دین غونته دي. په ظاهر باندې الفاظ د تخیر او د امر ښکاري چې ستاسو خوښه ده که کې وکړئ که نه کې مې کوئ که نه، په ظاهر داسې دي، خو مراد تهدید او تخویف ته ګوریا سره. دا نه پیغمبر دا نه وي چې د بوت عبادت وکړه، دا نه وي چې واشه شابه بوت ته دا خو د شرک حکم شه که نه، داسې نه ده. ستا خوښه ده چې څه کې کوه، ما خو ته پوه کړې، ما خو ته دا وایي چې الله ما ته دا ویلي دي، نه الله خو زما هم رب دی ستاسو هم رب دی، ته یې رب منې که نه، تا ته هم دا حکم دی که نه. پوه شوې؟ لکه اعملوا ما شئتم وروسته یې ویلي دي مخکې تېر شوي، یا تمتع بکفرک قلیلا او ویلي شوي دي. فاعبدوا ما شئتم من دونهم دغه شی ښه. نبي صاحب چې کله د دین ډېر مایوسه شي که نه چې دې سمیږي نه، دی ورته وویل دا تهدید دی، تهدید چرګې هې سره تهدید یره ده په دې کې. څوک چې آیت منسوخ دی په آیت د سیف سره، ابن جوزی وهذا باطل، خبره غلطه ده، دا وعید دی، وعید کې نسخه نه راځي. وختي ما ووی چې جهنم ته پلانې تللی دې کې نسخه نه راځي، امر دی په دې کې، په تخویفاتو کې په دغې کې هم هغه نسخه نه راځي. نسخه فرض او واجب او مستحب په احکام خمسه کې راځي، اصول فقه په موږ سره اوس ګردانې. امام رازی وی ولا شبهه فی ان قولی فاعبدوا ما شئتم من دون الله ليس امرا، دا حکم نه دی چې نبی وته چې واشه تر بوت عبادت وکړه، بل المراد منه الزجر، مراد زجر دی. کله چې ډېر توحید بیان که خو هغې کې حد سر ته ورسېدل، مته چې ته اوس ښه پوه شوې که نه، اوس تا خوښه ده چې د څه عبادت کې د الله کې که د چا کې، داسې خبره ده. قلو اے پیغمبره ان الخاسرین، یقین کامل تاوانیانو، پورا تاوانیانو. بیضاوی ابن کثیر دواړه دا معنی کی الکاملین فی الخسران، پورا تاوانی، پورا تاوانی. ابن کثیر وی انما الخاسرون کل الخسران، اگر ټوټلی ناکام چې الذین غذی خسروا انفسهم، چې ځانونه په نقصان کې واچول، تباه کړل، بیلات یو کو واهلیکم خپل بال بچ یوم القیامه، پرز د قیامت. اے پیغمبر ته دا وایا هغه تباه کیدونکي خلک چې ځانونه په نقصان کې اچولي دي، الله په عذاب کې به تباه کیږي، سره د دې بال بچا دی به ورته ورننوځي دنیا کې دی بال بچو که نه درستو وي به. خسران نه مراد دا دی چې په خپل هم شرک فعل عبادت کې اخته شي، خپل اهل او تابعدار هم شرک طرف ته راوبلي. دنیا کې د خسران پته نه لګي، نه ورته لګېده، نه آخرت د ورځې ذکر یې ځکه وکړو، هلته به ورته هر څه ښکاره شي. دا کمال زجر د امام رازي، زجر پوره کمال ته ورسېد چې دلته خو ستا کوپړی کار نه کوي چې دا زه تباه کېږم، دا دی شرک وم غر کېږم، د خپل بال بچ مې تباه کړه که نه، هلته به تا ته پته ولګي، آخرت کې به پوه شې. فقط خسروهم کما خسروا انفسهم انتم الخاسرون. سمرقندی یعنی تاسو تاوانیان یې، اور کې به تاسو ته پته ولګي، جهنم کې به پته ولګي، آخرت کې به پته ولګي. نقصان د دې څنګه وشو؟ نقصان داسې وشو چې هغه حور عین ته پاتې شو، هغه چې الله پاک هر جنت له تیار کړی حسن بصری وي هته پاتې شو. اور کې به دې تباه کېږي، ځکه چې دې خسروا الاهل فی النار، ځکه الاهل خپل اهل په اور کې تباه کړم، اذ لا اهل لهم فیها، نور اهل هوشته نه که نه، خو بس اور کې ختم شو. ابن جوزی وی خسروا اهلیهم الذین کانوا فی الدنیا، دنیا کې چې کوم خلک هغه تاوانیان شو دي، نقصان یې ومونته، ځکه چې د دې د کفر د وجه ورته لاړل، او څوک د ایمان د وجه جنت ته لاړل، حل سره تاوانیان شو. ده
میمون بن مهران بوي هغه ابن عباس بوي د ما استاد بوي وي ابن عباس نه نقل کو هیڅ یو انسان دا نشته مگر الله دا غدا پاره جوړ پیدا کړي په جنت کې نکله چې دی ورته لاړو نه خسر نفسه واهله ځان او خپل اهل په نقصان کې واچو بيبي پاتې شبل چا د پني کاشي کنه هغه جنت هغه یادو کنه عدل ته کو د سره د خد شیر کړي په شرک مړه نه به مو سره ورته زی دا اهلم غر کې اهلم ان زدن پاتې شو هغه تبان دي خو بهر کې دوی په مینس کې خو پیراک راغی کنه احادیث چې په دې کې ګور نه ډېر خپل وضاحت پکې ډېر خپل په خپل لاس باندې آباد کا يهود او نصرانيان نبی سره د مؤمنان ته الله کې چې ورته ووله پوه شو هغه بي بیان نه بری ته پاتې کیږي دري صالحین کې تیر شوی دی الذين خسروا انفسهم هغه کسان چې تاوان کیا جو نقصان کیا چوری خپل ځانونه بے زاوی بدولال ځان په خپل گمراه کړي دي واهلیهم خپل بال بچ گمراه خپل بال بچ نقصان کیا چوری څنګه بل اضلال په گمراه کولو ځان په خپل گمراه کو خپل بچي هم گمراه ته روبلو هغه هم په غول وخت کو یوم القیامت پرز د قیامت بے زاوی حين يدخلون النار کله چې دی ورته لړشي په زیاده جنت نه التبدینه د خسران هغه ټول اسباب جمع شي د تباہی هغه خوراک مور اسکا مور لاندې مور او پاسو مور په قیامت پر دوی اور ښکاری شي کنه ابن کثیر وی تفارقوا فلا التقاء لهم ابدا التبدی جدا شي د اهل عیال به جدا شي نن بیا به اس کنه یو ځکیږي څنګه باندې یو ځکیږي ابن کثیر وی ګور نقطه کوله وی ښا سوان ذهب اهلهم الى الجنه برابر خبر ده کړه د اهل عیال جنت ته تللی دي نه دی خو به ور کی وقد ذهبوهم الى النار او ان الجميع يهب طول اسكن النار پور کې وین چې پور کې شنو ولکن لا احتمالهم ولا سرور الته جمع کې دل نشته او سرور نشته ده سمزه خو نشته کنه کتا سره شنو سو شو کمی هناك هو تلتا کې وای الا ذلك هو الخسران المبين الا خبر شای کینندا دتا چې مخ کې اوریدل هو الخسران المبين دا ښکارا بارتاوان دي دا ښکارا تبعیت نه تنور سوي دا مشرکان چې ورته لړل قیامت پر سره د خپل اهل او عیالو سره د خپل پلان کې اند پارټي ورته لړل دا خو ښکارا بارته تبعیت ده سوګ چې دل غواړي سوګ چې ویني نه غته خو دې کې څه خیر نه ښکاری کنه الظاهر حيث خسروا انفسهم واهلهم وازواجهم دا مبالغه ده په خسران کې کنه ان هذا هو الخسار البين والظاهر والواضح ابن كثير څنګه به خسران لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون اوس به ویسه یا عبادی اوس بیا سب پزین کې شرک پروت نه ایتونه شرک دتا وي يخوف الله بعباده يا عباد فاتقون اوس په دې کې ویسه نه کیږي کنه تفصیل کوي د خسران تفسیر ده دی باندې مزه او د جنت هغه سيزونه حرام شو په خپل محروم شو اهل عیالم تاوان شو د خسران تفصیل ده غربتم ده دا عنوانم ده لهم من فوقهم ظلل من النار لهم وبادی دا پاسا وبادی دا پارا من فوقهم دی دا پاس طرفنا ظلل من النار پردے دا اور یا سوری دا اور سور بے پکڑی اور سور ایسا خو لگا غلامبڑی خیج نه لاندې داسې سورې غونته دغه جوړي که نه دغې اور او دغې د لوګي ومن تحتهم او دی د لاندې طرف نه ظلل پردې دي یا سور دي لاندې د نور کافران پراته دي که نه لاندې نور دي د دې د خپو د لاندې نه خو هغه چتونه یي که نه لاندې باندې که نه لاندې به نور یا د چاپېره لوګي دی چاپېره ته اور دی دې کې د هغه سره دغه نشته چېرې دا به څنګه یي بس چا چې به ډېر ولیدلي هغه لیدلي دي ذالک دا غسیز دی یخوف الله به چې الله یروي په دې باندې عباده خپل بندگان الله بندگان یری کنه یا عباد زما بندگانو فتقون په زمانه یروکه شروع د اتقوا ربکم نشو وکنه د سمایت دا وګوره
زمانو یریږي الله پاک وي زما د عذابونو نه ما د نافرمانۍ د عذاب نه ویریږي. موږ یې دل پکار دي کنه چې الله وی یریږي یریږو بنا چې لاله او داجی او باتور خان خبرو کې موږ یریږو نه چې الله ته وینه ته یریږي نه دا غپ تاسو لګي دا خبر دي تقوا اختیارول پکار دي من کل الوجوه. لهم من فوقهم ظلل من النار لهم من فوقهم ظلل وی بدد خسرانیانو د پاره تباہ کېدونکو د پاره د جهنميانو د پاره دی د پاسه ظلل سوري من النار دور. امام طبری لهؤلاء الخاسرین د دې تاوانیان د پاره پر د قیامت په جهنم کې به وي من فوقهم ظلل من النار وذلك كهيئة الظلل المبنية من النار. پشان د شکل د سورو چې جوړ شوي د ور نه کنه هغه هن وي ورونو بریکیږي شغلې به داغه نه اطباقا من نار مرتبه دي طبق دی کنه اطباق. ومن تحتهم ظلل او د دې د لاندې با ظلل سوري وي اور توبری ومن تحتهم من النار ما يعلوهم د دې لاندې نه به ور وي هغه چې دې د پاسه د لاندې نه بریکیږي پاس بزي او شو د پاس هغه بلاندې چاوي تاویږي به لکه دا د هغه آیت غونته د من جهنم مهاد من فوقهم غواش لاندې باندې تلایم د ور د پاس بلستنم د ور دا چل دا بلستنه چی خو لاندې مور ګر کړی دی پاس مور ګر کړی دی اعاذنا الله منها یغشاهم مما تحتهم فيها من المهاد مهادم من نار سمرقندیم وی چاپیرته ور د سما ما تحتهم ذللا الاند چې سدي ته ذلل ویری دي سوري لانها تذل من تحتهم زکا چې هغه سوري جوړي پاغه چا چې داغي د لاندې دي دنه لاندې مخالک ته کنه لاندې مرتبه وکن اندر خپل لاندې ناغه د اغي د پاره سوري دي داغي د لاندې ور د ناغه د اغي د پاره هغه د اغي د پاره زوبسه سورۃ الاعراف 41 آیت لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. سورۃ العنکبوت 55 یوم یغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم. هذا تفسیر کې ها امام رازی وی چې ګوره فوق او تحت نه مراد سوي والمراد احاطه النار بهم من جميع الجوانب مراد سره د اور احاطه کول دي دین نه ټول طرفونو نه هر طرف نه بدینه توي لکه دنیا کې سړی نفسانی احوال سي احاطه الجهل جهل ته نه توي محرومي ارسی پکې ټول پلیت اخلاقی پد کی حسدی پد کې داد نه چاپی رضی کنه شخصیت نه چاپیره سپروت دي سپیتوب دي لالچ دي غیبت دي دروغ دي دا عجیب ریمنس کې دا انسان سیب شریف پروت دي او دا چاپیره اخلاق زمیمه پراتی دي چاشو باندې چې ګناونه کړی دي پردې بوساړې والی دي پاپو باندې دنیا کارونه کړی دي په خپل دروغ دا دغه شانت دی وي دا بلې دي کې باندې دي چې کم کمزې کم ګورن حال دا کار هن لمبه ویرسي ورسره امام رازی عقد تفسیر ډېر نږدې کې ذالک یخوف الله به عباده ذالک ان هذا الذي اخبرتكم ايها الناس به مما للخاسرين يوم القيامه من العذاب. امام طبری دا ما چې خبر کې تاسو یې خلکو د خاسرینو ته چې پر د قیامت په کوم عذاب ملاويږي تخویف من ربکم لکم استاهو درب طرف نه یره د یره ګوره تخویف تاسو یری په دې باندې تاسو ویښ شئ ګوره چې د ګناهونو ډډو کې د کفر نه راوړ ایمان ته د رسول تصدیق وکړه د هغه اوامر او نواهی ومنه چې تاسو د آخرت د عذاب نه بچئ. تو وری د دومره نصیحت په دې لږ جمله کې کړی دا ګوره دا تا د پر دې د پر کوي چې د دې وخت کې وره کې 2 منټه بیا ستا 15 وخت مونږ جی هغه نشته پرز نه ده ته خو نه یری ده ستا په کردار کې پر اگر نه غي ذالک یخوف الله به عباده فائدہ ونه شو جی درس پیدا ونه کړه. سمرقندی وی ذالک الذی ذکر چې کم ذکر شو یخوف الله به عباده فی القرآن لکی یؤمنوا الله په دې باندې خپل بندگان په قرآن کې یری ګوره چې سم شي ګوره دې لپاره چې صحیح ایمان وروړي ګوره سو کری په دې باندې ابن عباس وی اولیاء خپل ملګری یری خپل اولیاء یری مؤمنان په دې باندې یری مؤمنو. ذالک العذاب المعد للكفار امام رازی دا عذاب چې کافر د پاره تیار کړی شوی دی هو الذی دا اغا عذاب دی یخوف الله به عباده ای المؤمنین الله به خپل بندگان مؤمنان یری ګوره
چې تاسو سم شئ ګوره دا کارونه مه کوئ دې چې حال د کافر ووري که نه چې اوهو دی به ویریږي فاخلصوا فی التوحید والطاعة الوجه دی به الله دپاره توحید خپل کړي هغه حکمونه ومني دې لپاره چې دې د محارم او د ګناهونو نه رامنې شي چې دا ووري ابن کثیر یا عباد ای زما بندګانو الله وی فتقون یا عبادی فتقونی تاسې دی ښه اے زما بندگانو زمانو یریږم دا زمانه چې مانو کو دا یاده چې ساقط شوی دا حرف ندا راغلی دی خو رسول الله دی که نه اے زما بندگانو الله پاک وی زمانو یریږم فتقونی بیادای فرائض دی علیکم یریږم زمانه کم فرائض چې ما تاسو باندې یخي دغه ادا کې دغه تقوا ده زما د ګناهونو نه منشه دغه تقوا ده که نه د د پاج زما د عذاب نه زما د سزاګانو زما د غصو نه بچم ما یوازې ومنې زما توحید ومنې زما احکام ومنې سمرقندي وي قرطبي یا عبادي فتقوني یا اولیایي فخافوني زما اولیاء و زما دوستانو زمانو یریږم هغه ګناهونو هغه سوزونو ته مخه کوي چې زما غصه تاسو باندې راشي د هغې د وجې ابن کثیر وی اخشوا بأسی و سطوتی و عذابی و نقمتی ویریږي زما د عذاب نه ویریږي زما د سطوت او گرفت نه ویریږي زما د عذاب او نقمت نه ویریږي ریدو خبره ده بالکل رستو نه ګوره قل یا عباد الذین آمنوا ویا ای زما هغه بندگانو چې ایمان راوړل دي زما مؤمنو بندگانو ته وایا پیغمبر ته وایا اتقوا ربکم تاسو د خپل رب نه یره کوي په دې باندې قائم دائم ځان ساته للذین دبل جمله ده آی کسان د پر احسنو چې اخلاص کړي دي توحید اخلاص کړي دي عبادت کې فی هذه الدنیا په دې دنیا کې دغه د پر سو حسنه خیسته بدل بل خبره و ارض الله ازمکد الله واسعه فراخه که تاسو خیسته عمل ته نه پرېږدي نو ځمکه فراخه ده که نه یا ځمکه د جنت هغه ډېره فراخه ده دې خیسته عمل کوونکو دپاره ډېره فراخه ده انما یوفی الصابرون لیکن پوره بدله به ورکولی شي صبر کوونکو ته اجرهم اجر د هغې دا بله بدله کې ورکولی شي څنګه به ورکولی شي بغیر حساب بې حسابه چې صبر یې کړی په تقوا باندې صبر یې کړی په حسنه باندې صبر یې کړی په هجرت باندې قل انی امرت وای کن ما ته حکم کړی شوی دی نبی انا عبد الله چې د عبادت کوم الله لام پیغمبر بچاله عبادت کی الله لبه کن زو ته الله لکو پیغمبر لبه نکو ولی لا فقیر لبه نکو پر اختیار او پیر لبه نکو الله لبه کو دا ماتم دی کنه څنګه به کو جی شرک بکو بل ته بسجده کو نا مخلص له الدين خالص کون کې دیم دغه د پر عبادت دا سه عبادت بګه دا عبادت هم مشرکان هم کو کنه خو اخلاص نه کو کنه هغه خو الله لم کو لیکن لا تمنا تو دغه نور لم کو حب لم کو و امر تو ماده حکم کړی شی لیا نکونا چشم دزو چې یم دزو پر قائم دائم اول المسلمین اول د مسلمانانو نا قلوا انی اخاف یکن زیریګ من عصیت ربی کچره معنا فرمانی وکړه د خپل رب دسنه یریګم عذاب یوم عظیم عذاب د لوی ورځې قول الله عبدوا ويزخ الله لبندگی کوم مخلص له دینی خالص کون کې مغل خپل اطاعت فعبدون تاسو عبادت کوي ما شیتم نه چاچه غواړي من دونه داغه نه سیوا ما خو ته پوهه کړم چې الله لنه کې نه بستا خو خرج سکے کوا قل ان الخاسرین الذين ويكن نقصانيان هوا کسان دي خسروا انفسهم چاغي خپل ځان په نقصان کې واجل واهلي خپل اهل او عيال يوم القيامه د قیامت پر ورځ هغه دغه چې الله له عبادت نه کوي هغه دغه چې اخلاص ته بندګي نه کوي نور څوک نه دي خبر نه ول زمایر مراوله بس آیت په خپل سیاق سبق کې وساته الا په هدایت ویم ذالک هو الخسران المبین دغه ښکارا نقصان دی دغه چې آخرت کې تباہ شو بیا خو د ګټه دی نه چې واپس راشي ورګه دنیا کې ګټه وکي نه خو بس اخیری ورځ وکنه لهم وی بد دی تاوانیان د پاره من فوقهم دې د پاس طرفه ظلل من النار پرده یا سوري د اور ومن تحتهم دې د لاندې طرف نه ظلل پرده یا سوري د اور ذالک دا غسیز دې لاندې باندې اور چې دا غسیز دې یخوف الله به چې الله یری په دې باندې عباده خپل بندگان
یا عباد ازما بندگانو تاسو ته فتقونی پس زمانه يرو کې سمشم. سبحانك اللهم وبحمدك